اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. قابل قدر سامعین و ناظرین، جمعه مبارک او ورځ د ورمنې زینب سلام الله علیها ولادت ورځ د ټول مؤمنین او مؤمنات ته عاشقان حسین، عاشقان اولیاء مکرمه، عاشقان اهل بیت مبارک وي دا ورځ. ورمنې زینب سلام الله علیها د تاریخ اهم حصہ ده، بلکې ځون ته یو مکمل تاریخ ده، د شجاعت تاریخ، د شهامت تاریخ، د حجاب تاریخ او د عزت او د کرامت تاریخ ده. ورمنې زینب سلام الله علیها یو منبع خیرات و فیوزات د کرامات د بیبي دا کوڅوره مسافران دي، هغوی مشکلات خدای دغه بیبي له خاطر حل کې، بیماران دغه بیبي له خاطر صحت یاب کې، دغه بیبي زیارت مو دغه دنیا کې بار بار شفاعت آخرت کې متنصیب کې. یقینا ورمنې زینب سلام الله علیها د کربلا تاریخ تکمیل ته ورسول، یعنی مکمل کو نیمګړی تاریخ د کربلا هغه کمال ته رسول د ورمنې زینب رسول ده. ځکه اگر کربلا نبود اسلام در اسلام میماند و اگر زینب نبود کربلا در کربلا میماند. کچیری کربلا نوی اسلام بداشه نو و کچیری ورمنې زینب سلام الله علیها نوی بیا به کربلا د رنگ کې نو ورکه بشیوه. کربلا څرګنده کړله روی بسله د تاریخ اول صفحې باندې بالکل نقش کړله، زړه باندې ولګوله. هغه د ورمنې زینب کردار دی، د دغې بیبي کردار دی، څنګه دغه مقام ته ورسولو، دغه تاریخي کربلا. ورمنې زینب دنیا ته راتللې کې څو اهم نکتې زه تاسو خدمت کې ذکر کوم. یو دا دی چې د نامې حوالې سره ذکر کوم چې دا نامه تاریخ کې د شون سره غلي دی چې دا نامه ور باندې رسول کریم صلی الله علیه و آله ایښی دی زینب. علما یې چې دا دوه ټکونه مرکب دی، زین الاب یعنی د پلار زینت. یقینا لور د پلار ښکلوالی وي، خو ځنه نونې داسې دي چې هغه هر لیول باندې پلار دپاره ښکلوالی دي او پلار کل ایمان وي، مکمل ایمان، مجسم ایمان، امام المتقین، قائد غر محجلین، امام معصوم، داسې عظیم مولا دپاره، داسې کل ایمان دپاره دا لور څنګه زینت جوړېدلی شي چې کې شجاعت کې د پلار زینت، سخاوت کې د پلار زینت، دیانات کې د پلار زینت، عبادات کې د پلار زینت، کرامات کې د پلار زینت. ظالم تا ظالم ولالا، ظالم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی دا ورمنې زینب دغ مقام کې د پلار زینت. مشن حسینی تکمیل رسولے کې پلار زینت، دین دفاع کے پلار زینت، اسلام دفاع کے پلار زینت، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، حجاب مسئلے کے پلار زینت، قرآن تفسیر بنالے کے پلار زینت، د مور تصویر حقیقی معنوں کے دنیا تا خیال کے پلار زینت، د شجاعت والا خطبے درباروں کی ولالہ د پلار زینت، ایمان مستحکم بنیاد باندے څه لغزش و لرزش دی هغه ایمان کې نه رغللو 72 جنازو باندې، زمانو جنازو باندې، وړونو جنازو باندې، ورېرونو جنازې باندې، د خیمو سولې د بعد بازارو کې قدم کې خللې باندې ذره بره هغه لغزش لرزش دغه ایمان کې نه رسی. هغه بیا هم الحمدلله رب العالمین جمله یایي، هغه بیا هم والصلاة والسلام علی ابي محمد یایي وعلى آله الطیبین الطاهرین یایي. هغه د قرآن آیه ویلي، دا ذره برابر هغه ایمان کې لغزش و لرزش نه راتلله، اضطراب نه راتلله، بېچیني نه راتلله، پوره اطمینان سره ما رأیت الا جمیلا. دغ سره مکمل تصویر د امیر المؤمنین، مکمل زینت ایمان امیر المؤمنین دی دا ورمنې زینب سلام الله علیها. ځکه رسول الله بیا حق لري چې هغه وایي که څوک ورمنې زینب ته وجوړېدلی ثواب مغوره دی، لکه څوک حسین ته ضروري څوک مولا حسن مجتبی ته ضروري. شریکت الحسین اندی وجه نو ته چې مشن حسینی هر قدم کې د بیبي سره شریکه ده. حتی دا چې هغو شهداو هم یو وخت پورې خپل میدان پورې چې کوم کارزار کې و د شهادت جام نوش کول نه ورسته هغوی لاشې دفنای گئے، خو هغه نه ورسته بیا هم د ورمنې زینب مشن جری و سری دی. هغه کوفی بازار، هغه کوفی دربار، هغه شام بازار، هغه شام دربار، هغه ورسره خرابه و هغه بیا واپس راتلله او مدینه کې دوباره تبلیغ کوله او وقت یزید للکار کوله او د هغه مظالم دنیا ته ښیله.
از که ایسا زینب یک بار به شام اومد، شام را فیران کرد و رفت. ورمن زینب یور شام ترغا شام رنگ کو بیا لوڑالا، یعنی سطوت، تکبر، نخوت، اقتدار، شهرت، زور، طاقت، میډیا، پروپاګاندا، جھوٹ، درویغ، خیانات، دا ټوله د یزید طاقتونه زباله تاریخ او د تاریخ ډسبین ته داسې واچولو چې مکمل د ملعونې دفن کړلو. و هر زړه باندې دا جنډا د حسیني جنډا ولګوله. ځکه یو اسقف عیسیایي کاش که دوې هستۍ مو سره وی، ما به ټولې دنیا باندې د عیسیانو جنډا لګولې وه. یو حسین، یو ورمنه زینب. خو زه څه وکړم؟ حسین یې عیسیانو تاریخ کې نشته، ورمنه زینب هم نشته. شیعو ته پکار دی، مسلمانو ته پکار دی فخر وکړي حسین باندې، فخر وکړي ورمنه زینب سلام الله علیهما باندې. اسلام وسلالو، دین وسلالو، المنز وسلالو. چوک شته څه داسې تاریخ یې ماته وښایي چې هغه 72 لاشې و هغه باندې ګوډې دوړایې گئې و سرونه یې کوفې ته لاړ وي و خیمې سوي وي و یتیمان بچي تار و پتار وي و ځنه بچي ورک وي او بیا یې ورمنه زینب سوي خیمو کې ودرېږي تهجد المنز دپاره. لسونه د اکبر وینو سره رنګین، سینه د اصغر وینو سره رنګینه. ورور جنازې نه ستړي رغلي، تلې زینب مقام یې لیدلی وي، د شمر ملون ظلمونه یې لیدلي وي، ګشورې ظلم سره خستې شوي وي، لمنو ته ورونه چولې شوي وي، او بیا یا وایي الله اکبر. دا شلمون چې کوه شي دا یا علي کې یا حسین کې یا د دغ لمنې کې پرورش یافته ورمنه زینب کوي. ټولو ښځو دپاره، ټولو انسانو دپاره مشق دی، تعلیم دی، آیډیل دی ورمنه زینب سلام الله علیها. خو یوه جمله یحیی والویلم، یحیی مزنی چې مو دوی سره بني هاشم و محلي کې څو کاله اوسېدلو، خو ما چې ته د ورمنې زینب سلام الله علیها آواز د خونې نه بهر نه دی اورېدلی. دې ته ویل حیا. نن زه زینبي کردار والا ښځه صرفي کې خبره کوم، هر څه سختي راغله د خونې کې، سوال درته کوم چې تا آواز دغې خونې نه بهر ونسي، د الفاظ بهر ونسي، بیا نه دی زینبي کردار ته. دا سوال درته کوم. توحید د ورمنې زینب یو ری بیا سوال کوم، چېرته ځوانان یو، چېرته څه دالي شیعه یو، کله څه محرم راشي، سفر راشي، خدای ته وکسوی پردو باندې د ورمنې زینب دا جمله وایي کوي ما رأیت الا جمیلا، ما رأیت الا جمیلا. چې ورمنې زینب دوره حوادثو باوجود کوفې دربار کې ابن زیاد ملعون ته ویله چې ته به ډېر پیغورونه وکړې، خو ما خدای نه سوا د ښکلوالي نه بل شی نه دیلی. اللہ جمیل ہے، میں نے اللہ کو خوبصورت پایا ہے، خوبصورت دیکھا ہے. که زه بازارو ته راغلم بیا یې خدای ښکلی دی، که اکبر شهید شو بیا یې ښکلی دی، که اصغر شهید شو بیا که خیمې وسو بیا، یعنی خدای نه ذره برابر شکوه نشته. پروردگار نو دعا دی چې خدای د ورمنې زینب نهضت، تحریک، انقلاب زنده کولی، هغه ته تداوم ورکولی، توفیق مو ټولو ته نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.